رواجونو رادن نه کی چې دا ملت او دا دین روح څخه ګډوډ شي. صحیح. بیا رواج د دین ځای ونیسي او دین چوټي وکړي. نو محترمانو مشرکین د عربو دای په محل راتل د دواړو جهانو سردار ته دغه خلک نه کیناستل. خدای تاسو له اجر درکړي ټول امین وای. تاسو په شوق کیناستئ چې اوس به مولا صاحب څه خبره کوي. د دواړو جهانو سردار خو چې په لار را روانو د خنزیر ځامن به تختیدل وی غلې ونی بیا راغی. اب اوس بیا مونږ رانیسو خبره وکړي را سره بلکې نو ملمه چې مکه ته راغی مکه والو ورته وی دلته یو سړی دی داسې شکل صورت دی داسې پټکې واره دی داسې ګیره ده په دې عمر کې دی که په لاره د مخې راځي نو ګوره زر تخته هغه ورته ولې هغه څه دی لیونی دی والټک وینه والټکول خو نه کوي کاڼي هم نه ولي خو هغه خبره کوي څه نوې غوندې خبره ده وایي چې خدای یو دی نو موږ له دا 300 خدایان دلته بیت الله کې دی ویراله کار پوره نه کوي هغه دا ټول کارونه یو خدای کوي. اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب. وېده دا ټول خدایان په لکونو دي. ما پرونو کتاب کې یو ځای لیکل چې منو جی وای چې زمونږ د هندوانو خدایان 33 کروڑ دي. څومره دي؟ 33 کروڑ خدایان دي د هندو مذهب. نو دا دومره په کروڑونو خدایان دی له کار پوره کوي وای دا ټول کار یو خدای کولی شي. دا خبره په عقل کې نه راځي. نو هغه وینو خبره دی وکي کنه سم وینا هغه چې چاته خبرو کې خبره پکې ورننه وځي اصل دې اخلاصي کی نه دا خبره کوي دور اثر دي جادوګر غوندې دي بس چې خبرو کې خبره کې نو بلا ډیر مهنت بر پیغمبر علیه السلام د پاره دي مشرکانو کنه ناشنا سړی وایي چې واخ ويرم کنه به چې وګورته کې دی وایي دا دې چې ما یاري نو بعد اوقات څوک ملما هغه برابر په دې طلب وې دا محمد نامي سړی کوم ځای وې دې ځای داري رقم کې دي نو ورا به ملاقات لا د دوه جهانو سردار صلی الله علیه وسلم په کمنداز چې دغه ملما او بغت په پستړی مشي به ورته وکړ او دغه زمانه سم ملمستیا چې وا هم کو چای راو باسو صحیح دغه زمانه ملمستیا وا س خرما او س ستوان او س شي نو هغه به ورته مخې تکي خو د لوي دا وخوره نو بیا به ورته جی زه خو د فلانی ځای راغلم تاسو متعلق مې داسې اورېدلې دي تاسو ما خپل خبره ونه کوي نو دوه جهانو سردار ورته ډیر ساده انداز سره خبر وکړه بلا ډیر ملمان ویجنو دا او زبستا ملګری کیږم څنګه دې لپاره سفارم رکنیت او شیشته غنښت لکه مون پټای کې صدا جمع کو د رکنیت فارم نبی عليه الصلاه والسلام ورته راکړه د لاس نو لاس به خپل لاس مبارک کې خو او بیا یو عهد او پیمان به ته واغست خدا غي وعده به وعده او زما ستاسو شان نو صحیح زمونږ دا خو هغه مونږه عامیانه او جټیانه غوندې د مولیان طالبان عامیانه او جټیانه غوندې یو کلمه وای چې وای دا سره چې خبرې اعتبار نشته نو مونږ بیا سره جټیانه انداز سره د عرب مېراب خیال مونږ قوله قبوله قوله قبوله نه وای ځکه هغه پردم نه جوړیږي نو مونږ بیا سوای قوله قبوله چې دا خبره داسې لکه شوه چې متیاز وکړي چې متیاز وکړي شوه کې راس شي بس ورکه شي نو بیا څو پیدا کول نه شي بس دا خبره هم چې داسې بدلا لاړه دا خبره مبري خیال نه ساتي واده وکړو خبره وکړو که ارث وکړل د داخله د سپیډه دا انسان خلل ده ما پرون بیگا میں مقام پر جمعات کی وچ میں د اردو یو شاعر د ظفر اقبال هغه وای چې جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پہ ظفر آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. صحیح زمونږ د پښتنو په وطن کې او د پښتون سړي به یو ژبه وا وکنه صحیح نو موږ زیات ترڅو کول او تماکوان هم خرڅول نو که تماکو هم چا باندې خرڅ کړ غوا هم چا باندې خرڅ کړه بیا چې کوم شی هم په 100 روپۍ خرڅ کړو کبل سړی براغه 200 به حالانکه 200 ډیر شی 200 به اضافي عمر کولی مونږ به مونږ خپل خپل متیاز نشو کولای دا خو 200 چې دنیا عمر کې خبره نه بدلوم دغه ایمان دغه سړی توبو دغه انسانیت اوس کوم 5 روپۍ باندې ایمان پر خورته هم تیار یو الله زموږ د ایمان حفاظت وکړي نو محترم ورونو عرض میکوه تاسو خدمت کې چې نبی صلی الله علیه وسلم د مینا میدان ته لړ یو خیمه ته برنه وته تاسو د کوم ځای نه راغلی مونږ د یمن نه راغلیو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته یو خبره تاسو سره کوم خپل دعوت به ورته ورکړه التنه به وته بلې خیمې ته برنه وته تاسو چرته راغلی وې مونږ بلاد شام نه راغلیو نبی علیه السلام ورته تاسو ته یو خبره کوم نو دین خبره به ورته وړاندې کړه